ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال تبارك وتعالى في مقام آخر الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهائی واجب الاحترام درنو قدردانو مشرانو کشرانو اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید بدی بارو آیتوں کی دا انفاق فی سبیل اللہ ذکر فرمائی لدی. آغا خلق چی دا اللہ رب العزت دا رضا دا پارا دا اللہ رب العزت دا خوشنودی دا پارا بخبر معلوم کی دا اللہ حصے ورکی دا غیر لوی فضیلت قرآن کریم ذکر کرے دے احادیث مبارکوں ذکر کرے دے او دا دا اللہ بنیز باندی و بہترین عمل دے و بہترین نیکی دا. حدیث پاک کی راضی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی السخی قریب من اللہ. سخی انسان کاغا ناری ندے اور کاغا زنانا دا ویدہ اللہ دا نزدے دا بس وجباتی تخبل سخاوت وجباتی وقریب الى الجنہ او دا سخی انسان جنت تا نزدے دے وبعید من النار او دا سخی انسان اللہ دا جہنم نا لری ساتا دے. او دا دے پر مقابلہ کی دا دے ضد چاہے تا بخل ویلکی گی. او حدیث پاک کی راضی چه بخیل انسان دا دا اللہ رب العزت نلری دے یعنی دا اللہ دا رحمت نلری دے.
او دا د جنت نه لري دی وقریب الى النار او دا جهنم ته نږدې دی دا د الله رب العزت په موږ او تاسو باندې احسان دی چې الله رب العزت کمال موږ او تاسو له الله راکړی دی دا الله رب العزت په خپل لار کې قبول کړي دا حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین لوی صفت سو چې هغوی خپل مال الله په دین باندې خرج کړ پر رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم باندې به خرج کړ یعنی د هغوی د دین هغوی د مال نبا دین الاسلام ته ډېر لویه فائدہ رسېدله یو موقع کې نبی علیه السلام د جنگ لپاره تیاری کو او صحابو ته د چاندي اعلان وکړ هر یو صحابي د خپل وس مطابق چې کوم دی باغی کې حصہ واغسته چې کوم صحابي له الله څومره وس او طاقت او توفیق ورکړو دا هغه خپل وس او طاقت او توفیق مطابق چې کوم دی باغی کې حصہ واغسته دغه یو موقع چې حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل رګي چې کوم دی دا وې چې نن موقع ده کزه د حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نمبر ولې شبان په دې صدقه کې ولې شو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باغ مقابادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په درخواست باندې د ټول مال راو تر دې چې یو اشرفین چې کوم دې پرې نه خودا تر دې چې یو د ګڼل واستلې پرې نه خودا او بلاری وډاو نظر کار نه کو ابو محافا هغه خپل وسوت وای چې تاسو پلان ټول مال د نبی علیه الصلاۃ والسلام په اعلان باندې وړو تاسو ته سپری خو دي کنه اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما واړو کانی راځم کړو او پتا کې به خو دي او داغه د پاسه کپڑا چولې وا او د خپل نکلاس مونږ سو باغې کانو باندې چې کوم دې بعد هغه لاس کې خو د موت چې آو لاره مونته ډیر سپره خو دي خپل نور هغه ته معلومه وا چې دا اشرفی دي پیسې دي دراهم دي دنانیر دي او ککانی به بس زما هم دغه مقصود چې دا اوس نه سپره خو دي کنه لیکن والله بالله په دغه موقع باندې حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو استر بکور کې نو پر خوي تر دې علماء لګلې دي چې د خپل تن بدن چې کما کپڑا وا کمی جامې وی هغه مباسلې او د خپل کور د کما پردا وا د ټاټ هغه را کوزه کړلا او خپل بدن مبارک باندې چې کوم هغه تاو کړلا او دا مال حال ټول نبی علیه الصلاۃ والسلام له وړو په قدمونو مبارک کې قولو بیا رسول الله دا زما واسطه دا زما توفیق نبی علیه الصلاۃ والسلام کو دا الله پیغمبرو او الله رب العزت خپل پیغمبر لا ډیر لوی فراست ورکړي دا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اخلاص ورته معلوم او دا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نیت ورته معلوم
नबी अलैहिस्सलाम दा द्वारा हजरात साहबा इकराम नास थी, उमर फारूक अब नास थे, अबू बकर सिद्दीक अब नास थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दा द्वारा नास थी। नबी अलैहिस्सलाम दा हज़रत सय्यदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना तपोसो को ये उमरा नंद सरा उड़ी दी, यानी दमाल सुमरा ही सरा उड़े दा। उमर फारूक और तारस के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा द को टोल माल से कम दे हवा दो हिस्से को नीमा हिस्सा में दलता रहा और नीमा हिस्सा में कम दे अखबल हाल और आयाल दायर अखबल कोर तक ये डेरा खदा या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ता मुखातब शो, अबू बकर तासरा उड़ी दी यानी अखबल हैसियत मुताबिक। हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा द कोर टोल माल हाल ची कम दे रावड़े देता उसको हाजिर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अबू बकर कोर की दिशा पर खौदी दी, मतलब इदाओ जो बचोते दिसे प्रे खौदी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाई कि मा अखबल कोर के अखबल बचोता अल्लाह प्रे खौदे दे और द अल्लाह रसूल प्रे खौदे दे, यानी द अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़ात आलिया में और द प्रे खौदे दे और द अल्लाह द खूब पैगंबर मोहब्बत में और द प्रे खौदे दे और हर रसूल दुनिया में रावड़ दाहा मौका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिदमत आलिया की जिकम दे हाजिर शो सलाम को या रसूलुल्लाह अल्लाह सलाम की बस सलाम दादा कलाम गई कि अबू बकर वाले जमा सलाम आया, अबू बकर वाले जमा सलाम आया और दवाए कि अल्लाह पता वाले सलाम हुई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर से तो हुई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पता वाले सलाम हुई। हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जड़ा शो वे खा अल्लाह ज़मानू वागस्तो वे आओ अल्लाह स्तानू वागस्तो पता वाले सलाम अच्छे वाले। और ब्याज जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाई कि हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा लिबास अल्लाह का दुमरा बख्शो, अल्लाह का दुमरा बख्शो चिगोरा माँ हज़रत जिब्राईल, हज़रत मिकाईल, हज़रत इसराफील, हज़रत इज़राईल का लोई लोई फरिश्ती जी डाला वही दे टूलो ता अल्लाह हुक्म को चिदा टाट लिबास आऊँगा तरदीज टूल फरिश्तों ता चे सुमरा फरिश्ती अल्लाह पैदा करी दे टूल फरिश्तों ता अल्लाह हुक्म को चिदा हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इखलास माता दुमरा महबूब शो और दुमरा में ख़ौफ शो चिज़मा पर दीन बांधे अर्स कुर्बान कर और द टाट लिबास वा उसको पर्दे की कम देवा उस्तला नो ए फरिश्तो तासुम दा लिबास इख्तियार के और द टाट पर्दे की कम दे दजान रताओ गए सक चिदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक दजान रताओ गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि जिब्राईला टूल फरिश्तों वे आओ या रसूलुल्लाह कुल कायनात के ज़मक व आसमानों के अर्श मुअल्ला के तख्त सिरा के जो सोमरा फरिश्ते अल्लाह पैदा कर दी नंद टूल फरिश्तों दगा यो लिबास दे कब लिबास दे हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिबास व बदन माने दा हग लिबास फरिश्तों पड़े अल्लाह तबारा बस हो जवाब दादा इखलास हो जवाब। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाई कि मा तोबा बासला माऊ चे ज़द हज़रत सय्यदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना चरता हम नंबर नशमले परे गई यो मुकवा बदीनी पफा के कम दे यो बुढ़े वो सेरला
پسترګو باندې ړنده وه، اولاد یې نه و، کونډه وه. او حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین دے، یعنی دا مسلمانانو بادشاہ دے. امیر المؤمنین بدشپیت لو او دا غی بوډۍ دا غور صفائی به کولا، سترای به کولا، منګي به وته ډک کړل، وګو به ورته برابر کړلې او بیا به سلام واچو واپس پته نه راغله. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا عمل کو. عمر فاروق خبر شو، خدا نو خبر چې دا خدمت څوک کوي. وې دوی چې دې خدمت بزه کوما، وې چې دې په لاړو د شپې په صحیح سکی وې به قتل هر سبا صاف سوترو وبو وډه کې وي، هر سبا برابر دغه دا غابې نه تاسو غابې څوک راغلي وی بچے پتہ راته نشته د یو ځوان راځي او هغه صاف صفایو کی سترایو کی او منګډه کی وګړه راته برابر کی او بیا راځي. وی ما چې دا وسو کی او انت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تم پتہ ولګیدل چې عمر خبر شوه دی او لټون برا پسې گئی، هغه خپل ټیم بدل کو او عمر سے وہ خپل ټیم بدل کو. بیچ ددی وقت نه بس مخ کې لګ راځم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ټیم بدل کو او خپل زوړ وخت پرې قولو دا خپل ټیم د مخ کې راغی، صاف صفائی سترایو کړل، منګي ډک کړل، وې برابر کړل. بیا عمر فاروق راغی، ګوري ارسه برابر دي. وې دا څنګه ځوان دی چې دې دونه د وخت راځي او دا کار کوي. تصور وکړه ورته د ما سلطان نه کېنا پټ ورته کېناستو، چې پټ ورته کېناستو پوری په توره تیاره کې یو ځوان را روان دی، د مخ نه صادر تاو کړی دی، د بوډۍ په کور باندې وردننه شو، صاف صفایي سترایو کړله، اوبه یې ډکې کړلې، واپس راووتو. عمر فاروق فرمایي چې ما قتل ورته په پټه پټه باندې چې دا څوک دی. ناګهانې د هغه د مخ نه چې کوم دی د چهره انور نه وایي دغه صادر راښکته شو، راکوز شو، راغوزار شو دی نه. وایي ما وکته چې او ابوبکره دا دی، ما ته پته وه چې دا کار ستا نه علاوه بل څوک په مدینه کې نشي کولی. بلے و موقع حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین جوړ کړي شو او د خپل کاروبار شو صادرې به خرڅولې، صادرې به پمټ باندې واچولې، بازار ته به وړلې، هغه به خرڅولې. چې کله ورته مسلمانانو حکومت میلاو شو او د بادشاہ شو، نو د بادشاہي په پیله ورځ باندې چې کوم دې صادرې په وګ باندې واچولې، پمټ باندې واچولې او روان شو، بازار ته روان شو. لار کې ول دو صحابه ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالی عنہ یو بل صحابي علماء خلورا امیر المؤمنین څه کوي؟ وې زما دا صادرې بازار ته وړم چې خرڅ کړم. وې ته امیر المؤمنین مسلمانانو بادشاہ کته دا خپل کاروبار دغه شان شروع کو، نو بیا به خلکو فیصلو سکی، د دې حکومت په سکیږي. نو وسو کما اولاد می دي، بچی می دي، کور می دي، خرچی دي، دا خو کول غواړي. اوس دا هم نشم پرې خو د حکومت دپاره. عزت راځه واپس راځه، مونږ صحابه مشوره وکړو او د بیت المال نه به چې کوم دی تعالی څه وظیفه مقرر وی ډېره ښه ده. واپس را روان کو، صحابه ټول کېناستل، مشوره یې وکړله. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته ارشاد فرمای چې غوړ معقول وظیفه هغه وظیفه چې په مدینه کې د یو مزدور څومره معقوله دیاړي دا او وظیفه د هغه مطابق پراله چې کوم دې ته کوي وردا سینا چې
چې دا امیر المؤمنین دی بادشاہ دی د یو مزدور چې کم دی 3 روپے ورځ دا او د دې بادشاہ به چې کم دی 10 روپے ورځ شي د دې مزدور 30 روپے میاشت دا او دا بادشاہ دی امیر المؤمنین دی د 10 روپے میاشت نه د مدینه د یو عام دیاړیوار انسان مسلمان د دیاړې په شان دی چې کم دی مالا معاوضه مقرر کړي ډېره خلا هغه ور مقرر کړل او بیا ورته میاش باندې د مسلمانانو د بیت المال نه هغه وظیفه ملاویدله او د خپل صادر او هغه تجارت چې کوم دی هغه خرڅول غسل هغه پرې قودل او د مسلمانانو په کارونو کې لګیا شو عزتمند مشران باندې تمام واقعات بیانولو مقصد دا دی چې دا صفت الله په مونږ کې پیدا کړي دا دومره بهترین صفت دی قرآن کریم فرقان حمید کے اللہ فرمائے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ وہی سوک دا سشتا چی اللہ لا قرض حسنا ورکی یعنی بہترین نیکی صدا آغا قرض ورکول دی اللہ اس علماء دلتا لگلی چی اللہ پا قرض بانے سکر اللہ تا قرض ضرورت دے اللہ ته د انسان د قرض غسلو یا ورکولو څه ضرورت دی د انسان نه د الله قرض غوښتل دا څه معنی ده نو علماء لیکي چې معنی دا ده وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله کې ذکر ده چې کوم قرض کوم صدقه کوم زکات کوم خیر و خیرات کوم ثوابي پیسې یا د چا سره مرستا تا وکړلا نو دا بهترین نیکی دا او دا با تا وړاندې ملاویږي چې کله تا ته دې ضرورت دا به تا ته ملاوي دا تا د خپل نفس د پاره د الله په خزانه کې چې کوم دی یو بهترین نیکی جمع کړلا او دا به تا د هغه ځای کې ملاویږي چې په کوم ځای کې دې تا ته ضرورت وي او بل ذکر اللہ فرمائے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار هغه کا خلق چې خرج کوي خپل مالونه باللیل والنهار د شپې او د ورځې وس کا هغه غریب دی کمالدار دی د خپل وس مطابق په الله په لار کې کوم د انفاق په سبیل الله کوي یو بزرگ فرمای چې ما د الله سره تجارت کړې چاہتے تپوسو کو سم تجارت نکڑے دا اللہ سے ویچے کلب ما باندې خوشحالی ہوا یعنی زمان پلاس کی پیسے ډیر زیادی وی ما با صدقات ورکول ما با زکات ورکول ما با خیراتی پیسے ورکولی یعنی ما دا خپل ځان سره چې کوم دې ساتلی نه دي بس دا الله په نامه باندې مې تقسیم ولی او چې کله بس غریب شو ما ته به ضرورت پیښ شو اللہ تب میں سوالوں کو اللہ رب العزت پر جکم دے ما تاہرہ واپس کر او ما تب جکم دے داغی نصیحت ہے دادا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارہ ينفقون اموالهم باللیل والنهار سارا و ما خام بدی فکر کی بھی چھ زمان مال دا اللہ منامہ باندے خرش و مدارس کیوں لگی و مساجد کیوں لگی و غریبانو باندے ہو لگی و یتیمانو باندے ہو لگی و بیواگانو باندے ہو لگی په بهترین مصرف کې ولګي او دا خوش قسمت انسان په تمام جهان کې په تمام انسانانو کې چې د مال د الله په نامه باندې ولګي د الله د مرضی مطابق ولګي او د الله په هغه قلو کې ولګي چې په کومو قلو کې د الله نامه غسل کېږي په کومو قلو کې قال الله قال رسول ویل کېږي دا د جنت باغونه دي جمعتونه دا د الله قلی دي مدارس دا د الله رب العزت باغونه دي د جنت او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د میلمنو د میلمستیا زید مهمان خانه ده سر و علانیه وس کده خپل مال
پپټه باندې ورګي او په پخکارا باندې ورګي الله د دواړه حالتونو دي انسان معلوم اوس کدا صدقات خیر او خیرات د خپل پیسې دا انسان پپټه باندې ورګي په تور تیارې کې ورګي یا د سپین سبا پرانا کې ورګي الله د دواړه حالتونو معلوم الله د نیت نه واقف دی حالاتونه واقف دی د زړه نه واقف دی چې په کوم نیت باندې دی ورګي په کوم حالاتو کې دی ورګي وې د ټولو نه بهترینه صدقه هغه ده چې انسان په خپل د هغې محتاجي او دی د الله په نامه باندې ورکړي نن خو موږ او تاسو الله دې راته معافي وکړي موږ خو وایي چې بس که دا مې ورکړه زه به غریب شم فقیر به شم د الله په ذات عالیه باندې زمونږ بالکل اعتماد او یقین او بروسه بالکل ختمه شوې د الله داسې خزانې دي لامحدود خزانې دي داسې وسیع خزانې دي د الله داسې بهترین بینک بیلنس دی د الله که موږ او تاسو د خپل مال په بینک کې کیږو که نه نو مختلفې خطرې دي د هغې دې باندې ډاکوان هم راتلی شي دا سوځېدلی هم شي په دې اور هم لګېدلی شي او نور مشکلات هم پکې راتللی شي لیکن چې د الله په نامه باندې دې ورکړله او ستا مال د الله په نامه باندې خرج شو د مدارس په صورت کې د طلباو په صورت کې د مساجد په ضرورتو په صورت کې یا نور داسې رفاهي کارونو کې یا نور د دین په کارونو کې نو دا د الله په داسې بیگ کې جمع شو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې نه هغه بیگ په هغې باندې د ډاکوانو راتللو خطره شته نه په هغې باندې د اور لګېدلو خطره شته نه په هغې باندې د لوټلو خطره شته داسې محفوظ بیگ ته چې کوم دی ستا د مال الله منتقل او بیا په دې باندې اجر څومره الله کې ښودی دی فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون په دنیا کې به الله رب العزت چې کوم اجر د دې دی خوشحالۍ دي چین سکون راحت والا زندگی ده هغه به ورته میلاوي او د آخرت نه به چې څومره د آخرت عذابات دي الله به د هغې نه حفاظت کوي ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون الله ورته چې خوف مه کوه یریږه مه نن ته په امن کې د الله طرفه یا الله په څه وجه باندې په دې وجه باندې ستا سخاوت کړی دی په دنیا کې تا د خپل مال بیشبها حصه چې کوم دی زما په نامه باندې ورکړې ده او زما په کاته کې چې کوم دی زما په کتاب کې چې کوم دی د فرشتو په کتاب کې د یو سخي انسان لیکلی شوی نو نن پتا باندې څه خوف نشته اصلا ملامتیا نشته نن په امن کې ته داسې خلک په د الله په امن کې چې څوک خپل مالونه د الله د رضا مطابق د الله رب العزت د مرضی مطابق او د دین په کارونو کې چې کوم دی لګوي بعضې جهنمیان زما عزتمندو مسلمانان به یوازې کافران به جهنم ته نه ځي مسلمانان هم زما ستا غوندې خلک هم شي الله دې زموږ او ستاسو حفاظت وکړي جهنم ډېر سخت ځای دی قرآن کریم فرقان حمید په سورہ مدثر کې چې کوم دی هغه نقشه الله رب العزت دا موږ تاسو ته بیان کړی ده فی جنات یتساءلون چې کوم جنتیان خلک دی که نه وایي دی بعد د خپلو مجرمانو د جهنم د دې خلکو نه تپوس وکړي لکه څنګه چې موږ او تاسو یو بل پېژنو دلته په دنیا کې داسې به اهل جهنم اهل جنت والا پېژني اهل جنت والا به اهل جنت جهنم والا پېژني نو دغه جنتیان به ورته وایي چې تاسو په دنیا کې زموږ سره زندگی تېره کړې وه نو نن دا جهنم ته تاسو څنګه راغلی ما سلککم فی سقر د جهنم ته داخله نن تاسو ته څنګه میلاو شوله د جهنم ته تاسو څنګه را داخل شوئ هغوی ورته څلور خبرې بیان پهله خبره لم نکو من المصلین مونږ به مونځ نه کوو په دنیا
اذان بوشو مونږ منزل نه راتو اذان بوشو مونږ بازار باندې چې کوم دې خوب داری کو اذان بوشو مونږ نور د دنیا کار کام کاج ته چې کوم دې ځان وزګار کو لیکن منزل باندې راتو موږ باندې کو پټه ولم نكن نطعم المسكين او مونږ په دنیا کې په غریبانو باندې خپل مال نه خرج کوو غریبانو له خپل مال حصہ نه ورکولا غریبانو باندې من طعام نه خورو په غریبانو مسکینانو یتیمانو محتاجانو فقیرانو غریبانو باندې من چې کوم دې د خپل مال حصہ نه خرج کولا دا زموږ جرم دی زکات پم نه ورکو صدقات پم نه ورکو د سپین پوش خلکو خیال پم نه کو د علماو خیال پم نه کو د طلباو خیال پم نه کو نن مدارس والا غریبانان چغي وای اهل مدارس والا چغي وای چې د الله نه ما سوا د دې مدرسې پالون کوي څوک نشته پدې مقدس مکه باندې تاسو خپل زکات صدقات مدارس ولا ورکړئ د مدارس سره تعاون وکړئ د طلباو سره تعاون وکړئ مونږ وایو مړه لګیا وي علماو سره تعاون لګیا وي مړه علماء کو مالداری وي دارنګ د نیکانو خلکو سره کوم دیتا وایو مړه پرې دوا لري کوا دا ځان لګي خبره ده نو موږ په دنیا کې څه کول یو به موز لګاو دویم هم خیر او خیرات نه ورکاو زکات نه ورکاو صدقات نه ورکاو د غریبانو خیال هم نه ساتو وکنا نخوض مع الخائزین او دریم کار هم سکو چې چابه د دین خبر را تکوله کنه مونږ هغه مړه داغو تیرې خبرې دي دا پکې لا چاره لګي بس مونږ په هغه یو مزاقیه دور باندې باندې کوم دي داغي سره داوی سره اخته شو او د دین هغه خبره د دین هغه مهنت او د دین هغه کار به مونږ په مزاق باندې واړو په ټوکو باندې واړو مونږ دا خو یو مزاق دی یو کېل کوت دی وکنا نکذب بیوم الدین او د قیامت راتلو به مونږ انکار کوو قرآن کریم کې الله فرمایي عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون دا هغه لوی خبر مبارک چې کوم نه خلق تاسو کوي د خپل محبوب نه محبوب خدا ورسوي تاسو دا غیر لپاره څه تیارې کړې او کافرانو باغی کې اختلاف کو ودا واصل محض د پیغمبر خپل یو خبره ده قیامت څه وي قیامت په کله راځي نو مسلمانانو به غلو ورځ د پاره د خپل محبوب نه تاسو کو حالات به معلومه ول او کافرانو مشرکانو به کوم دې استهزاء کولا دروغ به غناو تکذیب به کو نو دغه شانتي دغه خلق وای د مجرمان د جهنم وکنا نکذب بیوم الدین موږ دا لوی ورځ چې کوم دې تکذیب کو علماء ورته غریبانان لګیاو جهنم دې د قیامت لوی ورځ دا 50,000 کاله ورځ دا یوم الحساب دې یوم الحشر دې هغه حالات په مونږ وای مړه دا ځان لګیا دي سړیا مونږ هغه خبره په دروغ باندې ورواړو مونږ وای دا دروغ وای او جهنم چالي دلې دی او قیامت چالي دلې دی او د قیامت حالات او د قیامت واقعات چالي دي مونږ وای زمړه چې راشي بیا به سره وګورو حتا اتانا اليقين تر دې چې مرګ لراغی او زما عزت مند اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون چې کله دا الله د طرفه فیصله د انسان وشي او دل مرګ را حاضرې الله حکم وکي لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون بیا هغه یو غړی یو سکند یو منټ چې کوم نه رستو کیږي او مخکې کیږي هغه مقرره وخت باندې به کوم ته د دنیا نه نو مونږ هم دغه شادي ژوندۍ تیروله په غفلت کې د
د غفلت زندگی بم تیروله دا کارونه بم نه کول تر دې چې موږ مرګ راغی او موږ الله جهنم ته داخل نو زما عزت مندو بیانولو مقصد دا دی چې دا د صحابو دا صفات په موږ کې پیدا شي د صحابو د سخاوت صفات په موږ کې پیدا شي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه دا مبارک صفت په موږ او تاسو کې پیدا شي صحابه په خپل جانونو باندې کوم دي نور له ترجیح ورکولا ځان به وګه ساتو ململ ملما به کوم دي مول ساتو ځان به تګه ساتو ملما به کوم دي هغه به برابر ساتو یاري خپل مال به کوم دي د الله په نام باندې خرج کو نن موږ او تاسو خپل مال د دې خلکو نه بچو موږ وایي دا په هغه سخت کې پکار راشي د دنیا سخت برابر راځي دا په پکار راشي د الله په ذات عالیه باندې زموږ یقین نشتا اعتماد نشتا بھروسہ نشتا بس د دنیا په کاکاتو کې لګې دی یو موقع باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د جنگ په میدان کې یو صحابي چې کوم دی راغی یا رسول الله نن خو په دې جنگ کې ماته ډېر زیاته فائدہ وشوله ډېر زیاته نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ارشاد فرمایي صحابي څومره فائدہ ورته وشوله وی یا رسول الله چې کله جنگ خلاص شو مال غنیمت میلاو شو نو موږ د خپل ضرورت سامان ځان ته کوو بلا ضرورت چې کوم هغه هم خرڅو او د خپل ضرورت سامان هم واغستو یعنی دا اغستل خرڅول د جنگ په میدان کې د مال غنیمت وای ما ته 300 قیاس 15 چې کوم دی په فائدہ کې پاتې شو د نن سبا علما فرمایي چې د 300 اوقیه چاندې قیمت چې کوم دی 30 लाख روپۍ دي 30 लाख روپۍ مطلب څه چې په دغه وخت کې دغه صحابي ته 10 لک روپۍ چې کم دی د نن په حساب باندې فائدہ په دغه یو ورځ کې وشوله دا ډېر لوی فائدہ د دنیا په حساب باندې نبی عليه الصلاه والسلام ورته مسکه شو خندا جوړتا وی صحابي دا خو هیڅ فائدہ نه ده نبی عليه الصلاه والسلام په کوی شو کنه چې د رجحان خو مال طرف ته روان دي د یقین په مال باندې جوړيږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تربیت کی دادرا صحابہ کرام تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړي او داسې تربیت کړي زما عزت مندو چې داسې جماعت په قیامت د قائمېدو پورې چې کوم نه په دنیا کې په انسانانو کې پیدا نشي داسې بهترین صفات سره ول چې کوم نه تربیت کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ارشاد فرمایي صحابي دا خو هیڅ فائدہ نه ده لوی فائدہ درته وخېما یا رسول الله د دینه بلوی فائدہ لاسي وی د دین بل لوی فائدہ صحیح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ارشاد فرمایي او د دین لوی فائدہ ورته خیمه غدا دا چې د هر فرض موز نه بعد 2 رکعات نفل کوا د هر فرض مانځنه وروسته 2 رکعات نفل کوا دا استاد د دلیو سو یا چاندې چې کوم دی الله تبارک و تعالی او زما عزت مندو الله دې دا ټول صفات متوسط پیدا کړي چې زمون مالونه زمون جانونه زمون صلاحیتونه د الله په دین باندې خرج کړي د الله په بندګانو باندې ولګي د الله په نیکانو خلق باندې ولګي حدیث پاک کې راځي نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې بهترین انسان هغه دی چې د کور خوراک چې کوم دی هغه متقین او پرهیزګار خلک او بهترین انسان هغه دی چې د مال آمدن دا په خو خلکو باندې چې کوم دی هغه ولګي بهترین انسان هغه دی د دنیا په اعتبار سره الله دیو کی زمون مالونه زمون جانونه د الله په دین باندې قربان شي او چې د چا مالونه جانونه د الله په دین باندې قربان شي هغه په دنیا کې په انسانانو کې ټولنا بهترین انسان دی او د ټولنا بختور انسان دی چې د مالم د الله لپاره لګي د جانم د الله لپاره لګي د صلاحیتم د الله لپاره لګي او دا ټول د الله دی دا اختر په خطبه کې ما عرض کړو کنه زمون اسم نشته دی زمون دا بدن خپل نه دی زمون په بدن باندې چې کوم لباس دی دا زمون خپل نه دی مونږ چې په کوم کور کې اوسېږو دا زمون خپل نه دی مونږ چې په کوم گاډي کې سفر کوو دا زمون خپل نه دی زمون په جیب کې چې کوم مال پروت دی دا زمون خپل نه دی یو شی زمون په دنیا کې خپل نشتا د یو شی دا و مونږ نشو کولای
مونږ حقیقي مالکان نه یو د دې دنیا، مونږ مجازي مالکان یو د دې دنیا. مونږ لکه دا بدن الله را کړی دی، په دې باندې زمونږ صرف د مجازي مالک حق دی او د مجازي مالک څه حق دی. ان شاء الله که زندگی خیر په بل موقع به بیان. الله رب العزت دعا ده الله دې زموږ تقصیرات ګناهونه موږ معاف کړي. الله رب العزت زموږ مال، زموږ جان، زموږ عزت، زموږ آبرو او زموږ چې څومره صلاحیتونه دي الله دې په خپل دین باندې قربان کړي. الله دې په خپل دین باندې قربان کړي. الله دې په دیندارو باندې قربان کړي. الله دې زموږ د مال ډیره وافره مقدار حساب د خپل دین د پاره چې کوم دې قبول او منظور وګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.